مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. دا ترغیب د شیخ سے وہی ترغیب انفاق تمال در راہ خداوند دی ذوالجلال ٹھیک ہے. والے دا خود دوارا چلی گی کنا جہاد ہم چلے گی اور سرا انفاق فی سبیل اللہ ہم نے کرنا کلا با دیتا رازی کلا با غو کی ٹھیک ہے. نو داوسا ترغیب انفاق مال در راہ خداوند ذوالجلال دا دیو آیات کے بھی علیمون ابو ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرمائی کہ لن تنالوا البر ہرگز لن پارا تاکید دے نفی لن تنا ہرگز نہ رسائی گئے تاسو البر نے کہتا حتی تراغ پورے نہ رسے گئے تنفقو تصدقو چتاس خیرات کے مما حقصو تحبون من اموالکم چتاسو غورا کرے دا معلوم اخونا چکم بستا پا مال کے غورا شیوی آگا تور کیا اللہ دا لیکن ذمہ دار ہوش تی رہے لو آگا دے غنم و گونڈے مونڈے والا ورکی جاگا گٹھی ایسا گن من رہی نو دا خو ثواب تا نہ رسی کر ثواب تا آگا رسی چی کم شے تخوہ خائے آگا دا اللہ پلا رکے ورکی پیکے بھی کنا نو دا یعنی دغه شی دی هر چی داری صرف کن در راه او هر چی داری صرف کن در راه او لن تنالوا البر حتى تنفقوا ٹھیک ہے بکنا دا چی سلارے دا اللہ پلار کی ورکا لیکن تبا نیکی تا اللہ سے چی تو ورشے ورکی اللہ پلار کی واضح بکنا نو فإن اللہ به علیم اللہ تمعلوم ہے خبر فیجازی علیہ طالب اللہ تعالیٰ بدل رکھی پاگئے بانی واضح ذکر چیتا دا اللہ پلار کیسے شے ورکا غور شے ورکا ما تحبون اور دنیا پر رسالت کے دنیا پر لین دین کے خطا غور شے خواہی نو دا اللہ پلار کے والے غلط شے ورکائی واضح خشے ورکائی شاہ عبدالقادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی کہ یعنی جس چیز سے دل بہت لگا ہو اس کا خرچ کرنا بہت درجہ ہے لدے اچت درجہ پیک ہے لدے اچت درجہ اور ثواب ہو پار چیز کے لئے لیکن درجے تھا دیکھا نا لیکن جو بازار کی سودا کرنو چکم دے کہ خوف فیدے بھی آگا بکائی کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه داوسا پر رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانے ایو شبک ولدو اعتراض کیا یہودو دو دعوے یہودو دعوے چے انکا تزامو انکا علی ملت ابراہیم علیہ السلام تو خدا گمان کی چیزوں پر دین دو ابراہیم علیہ السلام باندے با وکان لا یاکلو لحوم الابل او اغبا وخنا خوڑا ابراہیم علیہ السلام والبانها داغه پای به نه خورل او ته چې کوم دی داغه پای هم خوري او هم دی هم خوري په تاسو نو چې په دین دی ابراهیم علیه السلام وارثه دا شوبه وکنه اعتراض وکړ نو دا اوس د دې جواب کې الله تعالی وی چې دا خبره غلطه مشهور ده چې هغه غني بزان داغه په دین کې غني حرام ده وخه ده یا پیدو پیگے بکنے بھئی دا حرام نو
باقي هغه چې نه خوړل نو په یو عذر باندې نه خوړل چې هغه بیمار و او هغه غوښه د اوښ چې دا درنه وي ګرمه وي کلو دا هغه کان من المشرکین پورې ها نو دا اهل کتاب دا هغه پورې هغه ته خطاب دی دغه شوبې اعتراض جواب دفع کیږي کلو طعام ټول خوراکا کان حل لبنی اسرائیل هغه حلالو په بنی اسرائیل باندې بنی اسرائیل نه مراد څوک دی یعقوب علیہ السلام پیګه الا ما حرم اسرائیل علی نفسه مگر هغه حرام کړو یعقوب علیہ السلام اسرائیل ما تاسو مخې اسرائیل دا یعقوب علیہ السلام لقب دی اسرائیل شي الله تا او ایل ویل شي نه اسا عبد تا ایل الله یعنی عبد الله دا هغه لقب دا چې د حرام کړو علی نفسه په نفس خپل باندې وهو الابل چاغا دیوخ یعنی غوخوا پیګه کنه لما حصل له عرق النساء د عرق النساء بیماری وا عرق النساء دی طرف ته داسې رګیا څخه ته دی زینا داسې ښکته پورې دا ناګې نه سړی ډېر تنګ وي نو د عرق النساء بیماری وا او هغه ګرمه ده نو د نظر ومنو فنظر ان شفیا لا یاکله نو فحرم علیه هغه په حرام شو پیګه کنه پیګه دا وجنه دا نه چې په نور امتونو باندې په خپل امت باندې نه باندې لا تاسو دا اعتراض په باندې بيځه کوي پیګه کنه پیګه نو دا شوبې د فیا وشو کا نو د دې وجنه من قبل ان تنزل ابل دا من قبل ان تنزل التوراة هغه وخت مولانا موسی علیہ السلام او نه تورات او تاسو د دې نه چې کوم نه پسونو کولونه په منځ کې تاسو اعتراض هغه باندې کوي پیګه به کنه قل ورتوا قل لهم فاتوا بالتوراة راتلو کې تاسو په تورات سره فتلوها ولا غیلرا ان کنتم صادقین که تاسو رښتینه دا وایي چې تاسو په کتاب کې شته دا چې هغه په ځان حرام کړو دا غوښه هغه دغه په امت باندې حرام او دا غوښه تورات خروج را نازل شوی دی او یعقوب علیہ السلام کړه تیر شوی دی پیګه انو فاتوا بالتوراة فتلوها ولا ان كنتم صادقين فبوهيتو دو چپ پاتې شو ولم ياتوا بها رجل ورک په تورات باندې نو بس مختورن پات جوندا جواب وشکو نشو دا اعتراض هم د فشکل اچھا جی فمان ابتام د دې نه بعد هغه څوک چې ځان جوړي علی الله الکذب په الله باندې دروغ د الله په پیغمبر باندې ځان دروغ جوړي من بعد ذالک روس د دې دلایل نه چې الله تعالی یعنی دلیل پر قائم کی جدا یعنی څنګه ده یعنی هغه نه حرام کړي په امت باندې هغه په امت نه حرام نو فاولائک هم الظالمون دا خلق ظالم دي متجاوزون عن الحق الى الباطل واضح کړه دا په باطل اړم دي قول ورته وای پیغمبر صلی الله علیه وسلم صدق الله الله رښتیا وي تاسو ټول دروغ وایي صدق الله فتبعوا او تابع شئ ملت ابراهیم د دین د ابراهیم علیه السلام حنیفا چې دا دین نیغ دین دی دا حنیفا معنی څه مائل من الادیان الباطله الى الدین القیم دا د دې دین تابع شئ اچھا جی وما كان من المشركين ان هغه مشرکان چې مشرکان هم دا وی چې موږ په دین د ابراهیم علیه السلام هغه نه په دین د مشرکان باندې او نه په يهوديت کې او نه په نصرانيت کې بلکې دین د ابراهیم علیه السلام هغه دین دی حنیفا
چې هغه دین قیمه دی مایل دی ادیان او باطلانو دین حقیقت نو دا هغه امت هغه پاک دین دی او هغه په خپل بدغه دین دی او دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا په ملت ابراهیمی دی دا امت هم په ملت ابراهیمی دی پیګه بیان اچھا جی دا اوس پسې دا دویمه شبہ دا غي جواب کې الله تعالی شیخ سے بھی چې دوسرے شبہ کا جواب بذکر فضائل بیت الحرام ورسره د بیت الحرام فضیلت بیانېږي او دا د دو چې کوم شبہ دا هغه د فقې الله تعالی پیګه بکنه او اول شبہ خو جواب وشو د دویمه شبې دا اوس د دو دا اعتراض په نبی علیہ السلام باندې لکه ما تاسو ویلو چې نبی علیہ السلام 15 پارس میاشتې د مدینه منوره کې موږ بیت المقدس ته کړو دا الله په حکم یې کړ ولیکن بار بار قد نرى تقلب وجهك في السماء بار بار نبی علیہ السلام اسمان ته کتل چیرې زما قبله دا زړه قبله شي قبله ابراهیمی بیت الحرام نو الله تعالی وی چې ما ستا قبله بدل کړه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها چې تا کوم خوخوره هغه ما ته بیا وګورو په مانځ کې نبی عليه السلام مسجد قبلتين د کې شی په لکه مونږ ولا نو بس دې بیت الله ته مخ کې بیا قبله بیا غشوا زړه په ځړه نو په دې باندې دو اعتراضونه شروع کړل چې زما قبله خو مخ کې وا بیت المقدس او اگر وسو د کوم ځای دا قبله پرې خدلا او بیت الله شریف ته مخ اوله قبله خدا وا بیت المقدس د دو دا نو الله تبارک وتعالى جواب کوي چې دا اوله قبله نو اوله قبله ټول نو چې مخ کې نو هغه بیت الله پیګه بګا ځکه بیت الله چې د دنیا زمکه لا خورشه نه و چې بیت الله مخ کې هغه ده د زګ د پاسه سمندر د زګ د پاسه الله تعالی دغه بیت الله بنیاد دا او دا به دا بیت المقدس چې نو دا صالح کاله بعد صالح کاله د دې بیا وروسته د تعمیر شوی دی وروسته انتخاب شوی دی د میش کې صالح کاله فاصله وا نو تاسو څنګه وایي چې زمونږه قبله مخ کې وا بیت المقدس او دا وروسته دا دروغ وایي تاسو نو دې جواب وشو د دې شوبې هم جواب وشو ونه شي ان اول بیت یقینا اولانه کور چې دی وزعا چې هغه یخدل شوی دی متعبدا د پاره د عبادت لناس د خلق د پاره فی الارض پزمکه کی دا قیدونه ورسره لګوي چې ذات کوم ان اول بیت اولنه کور وزعا متعبدا چې دا یخدل شوی دی د عبادت لپاره چې دا به قبله ګرځي لناس خلق د پاره فی الارض پزمکه کی نو للذی ببکتا هغه کور دی چې هغه بکا ده بکه چې نو دا یو لغت ته په مکه کې دیګه دا یعنی دا مکه او بکا دیګه دا به پکې یو لغت ته دیګه او یو معنا ده نو د دې وجه نه دا د دې نه مخکې خدای شوی دا او مبارکان دا سے بکا بکا ورته ځکه وي او چې بکا ویل شي یعنی سر راخت کول دا سټ خت کول ٹھیک نو دې هم چې کوم دی یا سټونه عناق د جبابرو هغه راخت کړي نو د دې وجه دې ته بکا هم ویل شي ٹھیک ہے د جبابرو عناق او دا
دا جوړه کړې وه دې لره ملائکو دا جوړه کړله قبل خلق آدم مخکې د پیدایش د آدم علیه السلام او ووضع بعده الاقصی بیت الاقصی وروسته جوړ شوی دی ایښودل شوی دی عبادت لپاره وبینهما 40 سنه 40 کال فاصله ده دا وروسته 40 کال جوړ شوی دی هغې نه نو تاسو څنګه وایئ چې دا مخکې دی پوهېږئ که او حدیث مبارک کې دا راځي چې دا په مخ د اوبو باندې دا جوړ شوی دی د خلق سماوات چې کله اسمانونه ځمکه پیدا شو نو او ځمکه نو د دې وجې نه دا یو زبدتون بیضا دا یو سپین زګو د اوبو د پاسه روانو زبدتون بیضا حدیث کې راځي پیږه به کنه نو دا فدحیت الارض من تحتی پیږه زمکه د دې اعلان جوړ شو دې زګ پیږه به کنه پیږه لاندې د زمکه جوړ شو نو دا دغه وخت دا جوړ شوی دا لا سن زمکه ولا نه پیږه خورا شوی لا نو ټول نو مکه دا شو مکه شو کنه ورسره په حقیقت کنه دا شو مبارکان دا د برکت ځای دی په داس حال کې چې دا خاوند د برکت ته او هدن د هدایت ځای دی للعالمین د پاره د عالمین د مخلوق ته پاره ولې لانه قبلتهم کنده د قبله ده کنه چې قبله شخو د مخلوق ته پاره د برکت او هدایت ځای شکه فيه آیات بینات پدې مکه کې بیت الله چې په کوم ځای کې دی پدې کې آیات بینات پدې کې نشانات ظاهر دي ظاهر نشانات پدې کې شته لوی ظاهر منها بعض دا منها سره ونی کې چې ډېر دینو کم دی مقام ابراهیم یو دغه نه مقام د ابراهیم علیه السلام دی چې دا پکې هم ظاهر دی مقام د ابراهیم کم دی الحجر الذي قام عليه عند بناء البيت پیګه هغه مقام ابراهیم دی و سمته کې پروت دی چا په جنگلا دی شیشه خاري سره دا څو غو پکې دوه قدمونه ابراهیم علیه السلام خطه تللی دي پیګه نو دا یو علامه دا چې مقام ابراهیم دی پدې کې دویم هدایت څنګه دی پدې کې ومن دخله کان آمنا هغه څوک چې داخل شي دی کور ته دی بیت ته نو کان آمنا دی په امن باندې دی لا يتعرض له بقتل وظلم یو ظالم دی ته نوځي یا یو قاتل دی ته نوځي څه کوته څه نشوي دا د امن ځای دی پیګه نو د دې وجنا دا د دې علامات دي د بیت الله چې دا داس شریف ځای دی ولله علی الناس بل ذات الله تعالی له مرکز ګرځولې دا ولله دې طرف د الله تعالی نه دی په خلق باندې واجب حج البيت ولله علی الناس حج البيت واجب دا واجب او فرض دي من استطاع الیه سبیلا غسوک چې طاقت دې ته لار لري دا ټول دې شرف ته کنه ومن کفر او چا چې د دې نه انکار وکړ ومن کفر بالله ومن کفر بما فرض هو من الحج وغيره الذين انكار وکړ چې حج وغيره دا ارکان نشته نو فإن الله غني عن العالمين الله بے پروا دی د مخلوقاتونه بس ځان تبا کو د انس جن ملائکو د هر چا الله تعالی د عبادت دغونه الله بے پروا دی
غنینا عن العالمین الانس والجن والملائکه وعن عبادتهم دا غو عبادت نو الله تعالی غنی دی دا د دوی عبادت ته زموږ عبادت ته ضرورت دی پیګه پکې قل یا اهل الكتاب شیخ سے بھئی چې ملامت اهل کتاب بر کفر و اغوا پیګه پکې اهل کتاب دی دو آیاتو کې د بغافل تعملون پورې دیکھ اللہ تعالی ملامت کوي اهل کتاب په کفر او اغوا باندې چې د دو سرکشي الله تعالی دا سپاک زینو پکې ګرځولې دي چې هغه د امن زین دي لیکن دا خلق چې اهل کتاب دا ډېر سرکش خلق دي واضح کړه د دو یعنی قباحت بین الله قل او اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل الكتاب اے اہل کتابو لمن تکفرون بآیات اللہ تاسو ولې کفر کوئ په آیاتونو د الله تعالی چې القرآن چې قرآن نه ولې انکار کوئ قرآن نه خود نه منې کنه چې موږ خپل کتاب ونو بل نه منو والله شهید علی ما تعملون الله تعالی گواه دی پاغه چې تاسو کوئ فیجازیکم علیه تاسو له بدلی جزا سزا درکې پیګه دادا شنا تاسو د حساب کتاب کی قل یا اهل الكتاب دا دویم زجر دا مخه یو زجرو داغه ازاله خو دو شوبو وشولا وسوته زجر اخر کی ورکه زور نه ورکه ورته چې تاسو دا سوالونه کوي لکه جدا دا وکړو هغه جوابونه وشو کنه دو شوبو جوابونه وشو کنه نو وسوله زجر دغه ولنې زجر شدا دویم دی اهل کتاب ہوتا قل یا اهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله ولی تاسو ګرځوي خلق دلال الله تعالی نه تصدون معنا کوي تصرفون عن سبيل الله سبيل الله عن دين الله د حذف د مضاف ته ولی تاسو ګرځوي خلق د دین د الله تعالی نه ومن امن تبغونها وجا اچا چې ایمان راوړي نو تاسو خیا غوتا عوجن کګلار ها تاسو دا پیغمبر درو جن کوي او ددو صفات چې کوم په تورات کې دغه میټاوي هغه کوي او تاسو لټوي هغه له عوجن کګلار مطلب چې په پیغمبر ایمان راوړي ومن امن هغه چې ایمان راوړو نو تاسو هغه تبغونها یوجن تاسو لټوي هغه ته کګی لاري ایوجن پیګه دا ایوج مصدر ته په معنا د معوجتن دی یعنی مایلتن من الحق چې هغه مایل کیږي د حق نه باطل ته تاسو دا لاري هغه ته لټوي وانتم شهدا او تاسو عالمان گواهان څه کوي تاسو عالمان چې بیان الدین المرضیه هو القیم دین الاسلام دا دین اسلام دا دین حق دین دی کما فی کتابکم تاسو په کتاب کې دا راغلی دی په تورات کې واضح دی چې دا دین حق دین دی نو تاسو په خپل کتابو ایمان نه راوړئ وانتم شهدا تاسو گواهان یعنی عالمین په دې دین مرضیه باندې وما الله نه الله تعالی بغافل به خبر عما تعملون چې تاسو کوي الله دې به خبر نه دی دا بس به پرسان کار چا څو کړو د کفر د تکذیب نه د ټول الله تعالی علم دی لیکن دا سزا ول نه ورکه عذاب په ول و انما یؤخرکم الى وقتکم خپل وخت باندې الله سزا ورکي بیا په اجازه کوم بیا به تاسو سزا درکې پیګه به نه پیګه دې دا پر دا مسله ذکر شو اوس مسلمانان او د اهل کتابو دا مسلمانان اهل کتابو لګي او دوله دوکي ور کوي نو الله تعالی نصیحت کوي مسلمانانو ته چې تاسو غواړئ دا کوشش کوي چې تاسو بیلار کې خیال ساتئ دشمن دا تاسو دشمنان دي دا
پناہ کئی پیگر گیا دا صراط مستقیم بودا بیان دے مسلمانوں کو اہل کتاب کے دھوکہ میں نہ آنے کی نصیحت شیخ سے دا ہوئی پیگر گیا مسلمانان دا اہل کتابو پا دوکہ کے نہ راورتلو دے پارا چیتو تا داغو پا دوکہ کے رانا شای اگا نصیحت کی اللہ تعالی تاستا پیگے بکے نا پیگے چی گوارا دا دو نظام ساتا ہے منگو حضو وردو ورد کن منگو داغا کیوں ہو سر منگو ازا سیب کامیاب را گئے امریکی سے خبر ہوشوی واضح ادا پخی که دا دشمنان دی ذاتی دی چا دا مسلمانان پیگے بکے نو دا دے کتاب آیا نہیں دا مستقیمن پوری دیکھتے رکو آیا دا اچھا جی دا نازل شو بعض یہود چکم دے آغا پا اوس دا دو قبیلی اوس و خزرج نو ددو مخی دا جاہلیت پوخی اوبل سرا دیر دا پا پیڑو پیڑو بان اختلافاتو مڑی چی نبی علیہ السلام مبعوث شو او دو ایمان اور مسلمانان شو نو دو یو بل سره دا خوګوال رولی پیدا شو د اسلام په وجه باندې نو بعض یهود داسې و چې هغه اوس او حضرت دا دو قبیلې وې دو خو مخالف وو ډېر خوګوالی پیدا شو نو یوې قبیلې ته به بیم وغږاو او ورته وی هغه پسې ګوره کنه تاسو داسې مخکې تاسو پلانان نکاندو کې داسې کړو دا کړو جاهلیت وخت کې هغه فتنې به ورته مخې ته کوي نو دوی به یو بل کې بیا داسې کړل چې بیا به خطو دی ته تیار شو پیګه شیطان سړی خدا کاری کنه چې دو کسانو مې څه غرو نه وري نو الله تعالی دا آیتونه نازل کړ پیګه چې دا کار مکوئ او تاسو دا دوکه نشه د دې اهل کتابو په خوله باندې نو نصیحت کې الله تعالی ورته یا ایها الذین آمنو اے مومنانو تنبیه ورکې مومنانو ته په اجتناب د دې خلقو باندې چې دوی ځان یا ایها الذین آمنو ان تطیعوا فریقا من الذین کچاتاسو تابعداري کوي دا هغه فرقه دا خلقنا اوتو الكتاب چاغو ته کتاب ورکړ شوی دی د يهودنا دا کم شیطانان سپیره په مې کې ګرځي کنه ګرځي کتا ددو تابعداري کوي نو يردوکم بعد ایمانکم کافرین دو واپس کی تاسو را پس د ایمان تاسو نه کافرین کافران بیا هم کافر کې غزړه پزړه بشي هغه چې کنده اسلام هغه سرات په تاسو کې موجود شي محبت او مینا هغه بیا ختم شي ددو ځان ساتي وکیف تکفرون دعوت اللہ تعالیٰ دوتے یعنی دغور کی ترغیب ورکی تاسو بولے دا سے چل کوئے اے اوس او خزرجا پیگے بگنا وکیف تکفرون تاسو بولے بیا کفر کوئے وانتم تطلع علیکم آیات اللہ تاسو تولشتلی شو آیاتون دے اللہ تعالیٰ اول طرف تا وفیکم رسولو پتاسو کستاسو پیغمبر موجود ہے نبی علیہ السلام اوس خو تاسو نه شي خو دو خو خپل آرامي توپ کوي کنه هغه چلی نو هغه نه ځان ورته ومن یاتسم بالله هغه چا چې منګول یو لګي یاتسم یتمسکو چا چې کلکو نیو بالله الله باندې کلک منګول فقد هدیه الی صراط مستقیم دته هدایت شلار نه غیتا د دې شیطانانو ددو خبره ممنه د الله معنی اد اللہ پہ کتاب بانی اغیمان منگولے ہو لگا یا ایوہ الذین آمنو داوسا دا مسلمانانو شیخ وہی کہ مسلمانوں کو تقوی اور اتباع شریعت پر متفق رہنے کی تاکید عقید کونو شبی کہ تقوی اور اتباع شریعت پدے بانا متفق سے گئے ہو رہے پدے بانا با دیکھے وقت نو آئی دیکھے تاکید کرے اللہ
اور पिछले उम्मतों की तरफ इफ्तराक और इख्तिलाफ की ममानियत मखनू उम्मतों शांति भाई इफ्तराक और इख्तिलाफ बंद कोई पेगे पे कहना पेगे लकागू की अविया दुआ अविया फ़िरक़े में कहना नतासो बदाना कर दे न बदान साथ है दा देखिए दे या अय्युहल्लज़ीना आमनूना दा तरागा लगा पोरे दे तुरजउल उमूर दा रुकू पोरे पोरे क्या कहना दा के रुकू पोरे दा मुकम्मल यो रुकू पता के लगे दल मुसलमानों को तक़वा और इत्तिबाई शरीयत पर मुत्तफ़िक़ रहने की ताकीद अकीद और पिछली उम्मतों की तरह इफ्तराक और इख्तिलाफ की ममानियत दा टोल पदी करा दीवार देखा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए मोमिनानो इत्तक़ुल्लाह वयरगिदालाना हक़ तुक़ातिही हक़ यारे सर चीज़ अल्लाह कम हक़ तो यारे दे नो आगा यारा पजान की पैदा के ठीक है हक़ तुक़ात से दे बेअन युता फला युसा चिताबेदारी दो का ना फरमानी बन के वयशकुरा फला तकफुर शुक्र गवा कुफरान देने अमल को ठीक है क्या दा टोल दा तक़वा क्या रही सहाबा राल वे नबी अलैहिस्सलाम ता जी दा तक़वा हो सो जापरा पजान की पैदा की कहना दा होड़े लगाना दा से तक़वा अल्लाह ताला दा आयत मनसूख को वत्तकुल्लाह मस्ततातुम सरा वत्तकुल्लाह मस्ततातुम आगे से जाओ दा शेर हक़ तुक़ा खुद अल्लाह कि कम हक़ दे तक यार जाको हम पजान के कम दे पिया पुलिस दा खुदे लगा न दा अल्लाह ताला वे जी फत्तकुल्लाह मस्ततातुम आ रहो अखबर ताकत मुनासिब यार पैदा के जिसको ताकत दी यारी लरी आगा सोम यारी ठीक है आओ वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून आओ ममरा तासो मगर पदास हालांकि जितासो मुसलमान है मुवहिदून मुस्लिमून मुवहिदून का मुवहिद है अल्लाह पहदानियत कायम वाला रे आओ वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआन और तासो मंगोलो तमस्सकू बिहब्लिल्लाह हब्लिल्लाह न मना हबल दीनिल्लाह तो दीन अल्लाह बाने मजबूत मंगोले वो लगवाई जमीआन टोल पेड़ बांधे जान जाना वला तफर्रकू बादल इस्लाम अतासो गोरे जुदा नशे पस्त इस्लाम मजबूत मंगोले बम लगोली पे इस्लाम बांधे जनूर कौमों को अंदाज़ से नशे जितासो वजान की तफरीक पैदा करे वज़्कुरू निअमत अल्लाह और तासो याद के नियामतुना इनामत अल्लाह ताला अलैकुम जब तासो बांधी शिविदी या माशरल औस वल खजरज आगाव सो हजरत तो वदू शितानत कब बना न तासो दगा नियामत याद के औस हजरज वले इस कुंतुम आदा तासो दुश्मनान पे क़ब्ल इस्लाम दाके दूसरा वो लगा इस्लाम ना होमा की दुश्मनान का पेड़ों पोड़े पोड़े यो बने मरी करो बस सबून मरी करो और जे नबी अलैहिस्सलाम रागे तो मुसलमान शुनागार से ख़त्म दा इनाम पे अल्लाह को नुफ़ा अल्लाह बैन क़ुलूबिकुम अल्लाह ताला जमावाल राविश पर माबेन ज़ुल्म सासुके बिल इस्लाम फ़अल्लबा यानी जमाआ अल्लाह ताला जमा को जमावाल राविश पर माबेन ए औसा खजरजा फजूल साज के पे इस्लाम पर सबब बानी नुफ़ा असबाह तो में नेमती इख्वाना उगद तासो असबाह तो माना स्वार असर है दायो बोल माना जी का असबाह हुआ अमसा हुआ स्वार दाको नजल के असबाह तो माना फसिर तुम बेनेमती इख्वान तासो गद पर नेमत अल्लाह ताला सरा ऋण यो बोल के फिद्दीन पदीन की तासो ऋण शयो बोल सरा आओ यो बल सर मोहब्बत अमीन पैदा शु वकुन तुम्हारा शफा हुफरत मिना नारे अवय तासो पगाड़ा शफा माना तरफ पतियो तरफ द कंदे हुफरवीन शिकंदे था
من النار د اور د جهنم تاسو هغه ته رسیدلې وای غاړې د کندې د اور د جهنم ته رسیدلې وای تاسو وليس بينكم وبين الوقوع فيه الا ان تموتوا چې تاسو مړ وای نو بس بیا کندې ته بغوردلې وای پیګې کنه پیګې بس مرګو او مرګ سره بیا تاسو د کندې جهنم ته غوردلې وای کچې تاسو ایمان نه وراوړی خو دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راغی تاسو ایمان راوړو تاسو باندې الله انعام کو وذکروا نعمت الله علیکم دا یاد کوئ د دې شیطانانو خبره مې منئ چې تاسو داسې وای داسې وای داسې فانقذکم منها الله تعالی خلاص کړي تاسو د دغه کندنه حفرینا بالایمان دا قید سره لګي په ایمان سره تاسو خلاص شوئ كذلك يبين الله آياته دا رنګه لکه کما بین لكم ما ذکر لکه جماعت تاسو ته بیان کړه د مخ کې صفات يبين الله لكم آياته الله تقشان بیان تاسو خپل آیاتونه لعلکم تهتدون چې تاسو هدایت به ومومئ بیګم او تاسو کې دا شی اوس امر بالمعروف و نهی عن المنکر دا رسم دا پزان کې جاری وساتئ دا حکم پزان کې جاری وساتئ تاسو به بیا یعنی یو بل دبا امر په نیکو سره کوي او نه خلق او معنا کوي د بدونه او چې ته وایي چې تاسو مخکې داسې وایي داسې وایي نو دا خو ته امر په بدو سره کوي پیګې به کنه پیګې په نیکۍ باندې امر کوه داسې ورته وایي چې تاسو باندې الله لوی احسان وکړي چې مسلمانان شوي اوسه خزرجه نو د دې بیا ګور هغه صفات په ځان کې پیدا نه کې هغه مخکنی پاره کنه هغه بیا پیدا نه کوي تاسو یې په ځان کې وستم نور لیکه امر کوي خلکو بدون ځان ساتي ولتکم منکم امه شری تاسو نه امه یو امت دا منکم کې دا من تبعیضیه دی ټول به نه وځي چې علم بس ټول بلکې ولتکم منکم شری بعض تاسو نه امت یو جماعت یو امت يدعون الى الخير جاغو بری خلق اسلام ته خیر نه مراد اسلام دی ويامرون بالمعروف او د عمل کې خلق ته بنې کو سره وينهون عن المنکر اب من کې خلق د ودونه داس یو جماعت که په یو جماعت کې یو خاندان کې عالم یا چې کوم دی داس مبالغ ونه وته نو دا ټول غاړه باندې ده ځکه چې الله وایي چې تاسو کې ولتکم منکم امتون بیګم کنه په هر یو خاندان کې یو داس جوړیږي چې عمل کې خلق ته بنې کو سره خلق د بدون منه کې واولئک هم المفلحون او دغه داعون آمیرون چې دي او ناهون چې دي هم المفلحون دا فائزون دي دا مفلحون معنی فائزون دا کامیاب دي چې کوم خلق داعون آمیرون دي او دارنګه ناهون دي بدون منکون کی دي نو دا مفلحون دي فائزون دي باقی دا دو چې کوم الوبه شروع کړی چې تاسو په مابین کې وسو تفریقه پیدا کوي بیا دشمنی پیدا کوي دا غلط خلق دی او پسې وای دا زجر سره تخفیف اخروینا دا دی ولا تکونوا مکه تاسو کلذین پشان د خلقو تفرقوا عن دینه چې دود عن دینهم چې دود متفرق کړي دي جدا جدا کړي دین خپل وخت لفو او دو اختلاف کړي دي فيه په دغه دین کې جار مجرور مقدر کړي وخت لفو فيه او دو اختلاف کړي په دغه دین کې من بعد ما جاءهم البينات رشد داغه جلال دوتا او دلائل واضحه صاف هم اليهود والنصارى چاغه يهود او نصارا دي هغه کې فرقه وی کنه مختلفه نصاراو کې څومره فرقې وي ډېر شي بعض وایي عیسی ابن الله دی بعض وایي عیسی الله دی بعض وایي ثالث ثلاثه دی بعض مختلفه فرقې وي واولئک لهم عذاب عظیم داخله چې دوی پر عذاب لوی دی چې دا کار کوي
او ورځ را روانه د قیامت دوسر به حساب کتاب کیږي بیا پیږي به کنه او نو د دې وجه الله وی یوم داسر زدا بیا تبيض وجوه وتسود وجوه دا د قیامت یوم داسر زدا چې سپین به وجوه ډیر مخونه وجوهن کې دا تنوین دا د کثرت عبارت ده وتسود وجوه او ډیر تور به ډیر مخونه اے یوم القیامه چا ورځ د قیامت ته دا ورسره ولګا پیګه نو اوس دا چې تو سپین یا کتور دا څنګه فاما الذين اسودت وجوههم هر چا خلق دې چې تور مخونه داغو وهم الكافرون دا څوک دي کافران دي نو دوبا فیلقون فی النار دوبا ور جهنم ته ورول شي او یقال لهم دو ته وویل شي چې ورته ورته لکی کنه بیا ورته وی اکفرتم بعد ایمانکم الله ورته وی چې تاسو کفر کړو ورسره د ایمان تاسو نه او تاسو ایمان تاسو وعده تاسو نه غسل شی و دی ایمان تاسو بیا تاسو کفر کړی دی نو فذوقوا العذاب ما کنتم تکفرون اوس هو سکه عذاب هغه عذاب چې تاسو کفر کړو نو دې وجه دوی مخونه به تکتوري پیګه وکړه واما الذين بيضت وجوههم هر چا خلق دې چې سپین مخونه داغو او هم المؤمنون لا مؤمنان دي هغه هم الکافرون او دا مؤمنان نو دو بسنگوی ففی رحمت اللہ دو اللہ پر رحمت کی اے جنتی ہی دا بدا اللہ پر جنت کی آہم فیہا خالدون رحمت نامنا جنت ذکر جو ہم فیہا خالدون القرآن مفسر بعض آج کم مفسرین چی آیا استادی دا تقدیرات چینو دا آغا دی سیاق سبق نہ معلومی گی ٹھیک ہے ذکر آچے زانا تخمینہ نہ ہوئی زانا ففی رحمت اللہ دو جنت اللہ تعالیٰ کی ذکا ہم فیہا خالدون چاہا خالدون پس کی آپ جنت کی بڑی جانا تلک آیت اللہ نتلوها علیک بالحق اللہ تعالیٰ فرمائی تلک یعنی هذه الآیات آیات اللہ دادا اللہ تعالیٰ آیاتون دی تلک خو بعید دے پارا خدا تعظیم دے وجنا دا پسا کہ یعنی تل کا معنی یعنی هذه الآیات دا آیاتونه چې دي دا الله آیاتونه دي نتلوها علیک موږ لور تا ته اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم بالحق په ټیک ټیک طریقې سره وما الله ان الله تعالی یرید ظلما للعالمین چې الله تعالی اراده کوي ظلم او زیاته په مخلوقاتو باندې الله زیاته نه خوږي بیا یاخذهم بغیر جرم زیاته داري چې دی ونی شي دولا بغیر ګنا نه سو بغیر ګنا نه الله تعالی جهنم ته نه ورځي دو جرم کړی وی کنه ولله ما فی السماوات و ما فی الارض دا دلیل توحید نقلی نمبر 5 مخکی سرور تیر شو دا سر 5 نمبر دلیل عقلی د توحید باندې پیږي او تشجیع دا پدې کې علی الجهاد چې تاسو جهاد هر وخت جهاد ته بور ډال اوسېږي پیږي به کنه او دې کې دې اشاره ده حجی اللہ تعالیٰ فرمائی وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض دا دلیل په توحید عقلی دلیل دی دا اللہ دے پار دیا غسر چی پاسمانوں ازمکو کی دی وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ او اللہ تعالیٰ جو کی دی ہر کار ترجعو مانا تصویر الامور